الله رب العالمین د انسانان ټول په یو درجه کې نه دي پیدا کړي. د دې په درجاتو کې اختلاف شته ضرور. نفس انسانیت کې خطور خلق شریک دي. کافران هم انسانان دي، مسلمانان هم انسانان دي. په دې دوړو کې فرق شته. د کافر جدا حیثیت ته او د مسلمان جدا حیثیت ته. دغه شان په دې مسلمانانو کې بیا هم ټول په یو درجه کې نه دي. هر چا الله خپل یو درجه ورکړی دا، یو استعداد پکې الله پیدا کړی چې دای په بل کې نه دی پیدا کړی. اوس موږ ظاهر کې ګورو په نارینه کې چې کوم استعدادونه دي او کوم صلاحیتونه دي دا په زنانه کې نشته لري. دیو جن الله وی الرجال قوامون علی النساء، سړی دا حاکمان دي په زنانو باندې. خو په دې مسلمانانو کې کاغه به نارینه دي او که زنانه دي، صلاحیتونه استعدادونه په دې کې فرق خامخا شته لري. خو بعضی صلاحیتونه او بعضی استعدادونه د سړي چې هغه د انسان د فضیلت سبب ګرځي. موږ هر یو سړی دا کوشش کوو، نارینه هم او زنانه هم، چې زه دې په دې معاشره کې یو اوچت حیثیت لرم. خلک دې زما سره مینه کوي، خلک دې زما سره محبت کوي، خلک دې زما عزت او احترام کوي، او دارنګه خلک دې زما ضروریات پورا کوي. داغي د پاره خلق مختلف کوششونه کوي. د شپور چې موږ په دې مال پسې لګیو کړه، په دنیا پسې منډه ترړې وو، دام د دې لپاره دی چې د مال سره زمونږ مینه دا ځکه چې په دې مال باندې زما ضروریات حل کیږي. عزت په ماته ملاویږي، خلق په مال کې عزت ګوري چې ماته به نوکران ولاړي، خدمتګاران او ماته ولاړي، ماته به د سہولت زین ملاوي، ماته به عزت او وقار ملاوي. خلق دا کوشش کوي. لیکن دا یاد لري کله چې یو سړی الله ته ګران شي او د الله سره مینه پیدا شي او د الله سره محبت پیدا شي، نو دا ټول هر څه سریږي. کم څو چې موږ په مال کې ګورو، منګه په جیدات کې ګورو، په جاگیرداري کې ګورو، سرمایداري کې ګورو، په هدو په مشرۍ کې ګورو، دا ټول په یو شي کې اصلي هغه سره د الله تعالی د الله دوستانه. او قران دا ویلي دي، قران دا ویلي دي چې د الله دوستان چې کومي نه ای ګوره په دنیا کې پرمن او بیا په آخرت کې پرمن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار د الله اولیاء د الله دوستان دی باندې به هیڅ قسم یره نه او دی بغم جنم نه. او کم خلق چې د الله دوستان شي به د هر څه راغلي، دا کائنات بیا ټول په ستاره لپاره استعمالي. په دې خبره باندې موږ ځان نه پوهې کړي چې هر کله الله زمونږ موږ د الله شو، نو الله خو د ټول کائنات مالک ته کنه، دا ټول کائنات به زمونږ لپاره استعمالي، زمونږ په خوا باندې به استعمالي. او د دې لپاره ډیر شي مثالونه شته چې زه یو بعضی بتاو څه ذکر کوم. یو څو مثالونه چې کله یو سړی د الله بنده شي او د الله دوست شي، نبیا ګوره د هر سستا څنګه دی. کستا سره څوک دشمنی کوي، دا به د الله سره دشمنی کوي. کستا سره څوک دوستانه کوي، دا به د الله سره دوستانه کوي. حدیث کې راغلی کنه من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب. چا چې ګوره زما د دوست سره دشمنی کوي، الله وي زما ته د جنگ اعلان دی. یعنی ته دومره بیا اوچت سړی چې الله بیا سره طرف نه دغه کس اعلان جنگ کوي. من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب. دغه شان کم سړی چې به ستاسو سره مینه کوي، ستاسو سره مینه کوي، الله وی هغه کسان چې زما د پاره د چا سره څوک مینه کوي،
زبې د عرش سوري د لاندې کېنوم سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وکسان دي چې الله به په ورځ د قیامت د عرش سوري د لاندې کېني چې د بل چا سوري نشته سوا د رب العالمین د سوري نه د پای کې داسې دي وو کسانو کې یو دا دي ورجلان تحابا فی الله دو کسان دي چې د الله د پاره د یو بل سره مینه کوي د الله د پاره چې دا د الله دوست دی زکه اوس زما تعلق دی الله وي زبې د عرش سوري د لاندې کېنم دومره کمال والا خلق دی بیا دا اوریزي بارانونه سمندري جنگلات دا ټول ستا تابع بیا خو چې ته د الله دوست شي امام بخاری حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی مخکنو خلقو کی بنی اسرائیل کې یو سړی د بل سړی نه مطالبه وکړه چې مال 1000 دینار قرض راکا 1000 دینار مال قرض راکا هغه ورکړه دا قرض ورکول دام یو د ثواب کار دی اگر چې اوس معاشره ورانه شوې ده خلقو کې خیانتونه سیوا شوي دي بے اعتمادي سیوا شوي څوک چاله د یې قرض هم نشي ورکولای بیرته راکې نه نه ورنه نفس قرض ورکول کړي عظیم ثواب دی حدیث ابن ماجه کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چاله قرض ورکی څوک چې چاله قرض ورکی او ټیم وسره کې چې پلاني تاریخ باندې به ما ته قرض واپس کې هغه تاریخ پورې هر ورځ چې تیریږي نو دومره اجر او ثواب ته ملاويږي لکه دغه روپۍ د صدقه کوي هر ورځ او دا صحیح حدیث دی مثال په تور باندې 1 لک روپۍ دی چاله قرض ورکو میاش نیټری وسکه خو چې میاش پس په مال دا 1 لک راکې نو هر ورځ به تاسو دومره ثواب ملاويږي لکه چې 1 لک روپۍ ته صدقه کې او بیا چې کله اگر ټیم پوره شي میاش پوره شو مثال په تور باندې او سړی سره بیا پیسې نشته ته انتظارو کې جزا خیر دی یو هفته بعد بنور راکې یو هفته بعد تا نورم مهلت ته نو بیا به هر ورځ دومره ثواب ملاوي لکه چې 2000 ور کړی 2 لک روپۍ ور کړی دومره ثواب نو دا قرض ورکول یو عظیم عمل دی دا هغه سړی وته مال قرض راکړه 1000 دینار او ویلواله نو دا کم کس له چې قرض ورکړه دوی ویل څه ګوام وا په دې معاملې باندې ته پیش کم کنه چې زه به تعالی دا قرض در کوم او تل کفا بالله شهیدا مصلا گواه پورا دی زما استامنس کې الله گواه پورا دی او تل څه ذمہوار دل در کم کنه ویل نو کفا بالله وکیلا الله ذمہوارم پورا دی نیټه مقرر کړه پلاني تاریخ پاتې او تماله قرض لري دا قصه ده خاص صحیح البخاری کې دا حدیث ډیر کرت نقل کړي امام بخاری ته مختلف مسائل راځلي دي کله چې نیټه رااله د دې سړی دا کور د دریاب ناغه طرف ته دی اگر هغه انتظار کوي چې اوس چته کیشته راشي چې دا پیسې هغه کس لوي سب چا چې قرض را کړی دی انتظار کیشته را لګا اخل کو سره دومره دو وعده د پابندۍ غم وسو یو همغه بے پروا وندي خلک یو کنه خود وعده غم هغه سره ور سره چې وعده خلافی رانه شي ناغه یو لرګي را واغست یو لرګي هغه منس کی ډټ کو منځ ول خالق او پای کې پیسې ورارتل یو کلکی کلیم او به په دریاب کې خوشی کو دای ویل یا الله ول دا پیسې هغه چاته لګم چې تیرا کول وخت کې راته ذمہوار کړي مې او درا کول په وخت کې راته گواه کړي مې خپل تسلی کوله دریاب کې لرګي خوشی کو دبل سړی مرا دریاب غاړي تر اغله چې کس پراشي 1000 دینار ډېر غټ شی دی 1000 دینار معمولی شی نه زمرونو 1000 دینار یو دینار 4.25 ګرام سونا ده د 20 دینار نه 20 دینار نه ونی می تولې سونا جوړي ونی می تولې د 20 دینار 1000 دینار نن دور کې د کروڑو حساب دی ناغرا وتر چې مال بوس خپل قرض راوړي دیم انتظار چې سګوي دریاب کې لرګي را روان دي غټ لرګي د یا لرګي راولي چې اسیم قرضدار خورانغه د لرګي خو کوړته وېسم څور خو ته بل کو کنه لرګي چې کله کوړته وې ور گزاري په تخص باندې ور کلا دي پیسې ورزيدلې 1000 دینار هغه سړی سوال بیا راغی
کشته وته ملاو شي او نور راوړی اته څه پته چې دا به رسیدلی خاطر سری لپاره کاو چې واده خلافای کرا نشم سباله زر دینار راوړو پیسې ولا ورکول هغه ستا پیسې ماته را رسیدلی دي ستا پیسې ماته را رسیدلی دي بیا به دریاب مستا تابع غره خدا غره کلک ایمان غواړي غره چې دسي مرتبه ته ملاوي کی کلک ایمان غواړي خاص کر په باب د معاملاتو کې ځکه ملګرو ته ما چې مخکنو خلکو ناشنا کرامتونه د اید لاس صادره شوی دي خو کمالات هم پکې غره دې کې بل حدیث را پیا ش زمن کې باغ سی مگر چې موضوع نه بار دی خو تعلق او سبب مشته چې د الله ولایت د سیاسي دیږي دا حدیث امام بخاری نقل کړی دی مخ کې دور کې یو سړی را لګیدل کو بل سړی باندې اسمه کا خرڅ کړه حکم سړی چې اسمه کا واغستله دا وستلې په دې اسمه کې خپل کار کوي کرونده مرونده کوي یا بکی نور لوړې جوړې پکې اواري نه پای کې د کار کاوه است یو منګې پکې راووته منګې په دې منګې کې دنه سونا ده دې سړی ایمان ته وسګورې کنه دا کوم چې خریدار دی د ازمکه چې اغستلې ده داغه منګې راوړه سونه راوړه او د ازمکه چې کوم اصل مالک هغه ته والکلا والله سونه دې درواله هغه ولدار څه شي دا والله ستا په بټی کې راوته لا خو تا په ما باندې پټه خرڅ کړي ازمکه درا باندې خرڅ کړي دا په ما دې سونه نه خرڅ کړي زه سونه نه علم دستا ده هغه وته سوې او توي ګور ما د ازمکه د باندې خرڅ کړي په دې ازمکه کې چې څه پراتی ټول مې باندې خرڅ کړي دي زین عالم هغه ورته تبيالي دواړه چې سادهګان غوندي زمون غوندي نو ښه مونږ خوخ په وړا کو کنه چې خوخ راته هم په وړا کو دواړه سادهګان ساده مؤمنان دي سي ساده مؤمنان ولتي والا ول زين عالم ول تبيالي ول یو د سي زور کوي بل د سي زور کوي او کدا مونږ په دې سر ماته ولې دوړ جګړه جوړه شو عجیب کار دی ګور په ورکولو کې جګړه اغستلو کې ورکولو کې وي تی والا بل وي تی والا وي اسی په ایمان یو د ایمان زموږه دا ایمان او په نن دا ورکی دا عقل لمني دوړ جګړه جوړه شو هغه وخت کې چې کوم نبی د حافظ ابن حجر فتح الباری کې وایي شاید چې دا داوود علیہ السلام ځکه بنی اسرائیل کې داوود علیہ السلام خلیفہ کې ان جعلنا یا داوود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داوود موږ ته خلیفہ پس مکه ګرځولې فیصله کوو کړي پس مکه ګرځولې وای شاید چې دا داوود علیہ السلام وای هغه ته فیصله ویوړه هغه ډیر تعجب او حیران شو دی په ایمان باندې نه یو تر ستاسو شتره ویلا دی بل تر ستاسو شتره ویلا وزره دوړو نکاح وته او دا په منځ کې مہر کیږي ویل دوړ ته په دې ملش د سی ایمان ته جوړ کې دریاب ستا تابع نه دی بیولي دریاب به ستا تابع دی عرض بدا کول سي نورم ډیر شي مثالونه شته هغه د تنشم بیانولې نور خپل مقصد لرازم مقصود به داو چې د الله ولایت الله دوستانه چې موږ حاصل کړه نو بیا و زما سره خلق مینه کوي بیا و زما سره حیوانات مینه کوي بیا ودار څه زما تابع وي مثال په تور باندې حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دي بنده ماته په بل شی باندې دومره نشي رانیږدې کېدل څومره چې په فرایض ماته رانیږدې کی فرض منځونه روزه زکات چې کوم فرایض په دې ماته بنده ډېر رانیږدې کی ولا یزال یتقرب الی بالنوافل خو بازي بنده دې چې هغه کوشش کوي ماته په نوافل ځان رانیږدې کوي نو چې کله دې ما ته ځان را نږدې کوي نو فكنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها نو الله وی چې دې ما ته ځان را نږدې کوي په نوافل باندې حتی چې زره د سترګې شم زره د غوګونه شم چې پاغه اوریدل کوي زره د لاس شم چې پاغه نیول کوي څنګه الله رچا غوګ او سترګ او لاس ګرځي قرآن او حدیث په محاوره د عربو باندې راغلي دي دا محاوره ده د دې مطلب دا دی چې دا سړی چې څه غواړي الله یې زبې ورکوم د دسترګې په زما د پاره استعماليږي د لاس په زما د پاره استعماليږي د غوږ په زما د پاره استعماليږي دا مطلب دی لکه موږ په پښتو کې دا سيو کنه په پښتو کې د چا چې د چا سره تعلق سیوای کړه تعلق ډیر زیات موږ سيو
الک پلانې سړی د پلاني خې لاس ته وي دې کنه پلانې سړی د پلاني خې لاس ته وي او پلانې سړی د پلاني ملا ده وي د قشان ته د حدیث مطلب دار الله او زبر د سترګي غوګونه لا سونار څه شمه څه مطلب ان دا ټول بد الله لپاره استعماليږي او رس به حدیث پاغي باندې دلیل لې چې معنا اداره چې د څه غواړي زبور کوم ولا ان سالني لاعطينه دا حدیث په اخره کې راځي وې زره د غوګونو سترګي ارڅ شم معنا دا چې کده مان څه غواړي زبول ور کوم او کده په ما څه پنۍ ور زبول پنۍ ور کوم د الله دوستانه هغه چې حاصل شي تا ته نبی یو بل حدیث سره ووري بل حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو بنده سره الله مینه شروع کی محبت ته شروع کی په اسمانونو کې جبريل راوغاړي جبريل ته وایي جبريل ته خبر شه چې د پلاني بنده سره نومي موالی پلانې عبد الله عبدالرحمن وغيرها د پلاني بنده سره زما محبت ته تم سره مینه کوا جبريل راشي ټول اسمانونو کې اعلان وکي اسمانونو والو ملائکه تاسو خبر شي پلاني بنده سره الله مینه د محبت ته د الله دوست تاسو سره مینه کوي ټول ملائکه سره مینه شروع کړي بیا دا ملائک باز اسمه کې تراضی کړي نو په حدیث کې دا سره راغلي دي ثم يوزع له القبول في الارض بیا په دې اسمه کې داغه مقبولیت کې خوذل شي د خلکو په زلون کې خلکو سره مینه کوي هر سړی دا وایي چې ردن ځان قربان کوم حال دار چې د چا سره بیت نه کوي دا به چاله تذکر وای نه بچاله پوله پټیا واري هیڅ شی بنه کوي خدا ار سړی به دارمانی چې زره دنه څه قربان کم دا ثم يوزع له القبول في الارض او بيد آیات نبی صلی الله علیه وسلم ولو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هغه کسان چې ایمان راوړل نیک اعمال کړي زرد چې الله به د غیر لپاره مینه پیدا کړي د خلکو په زړونو کې محبت په پیدائش نو چې کله توس د الله دوش وي کنه نو بیا چې تاسو سوال کړئ نو دعا به الله نه قبلې بیا با ستا په مرزي باندې الله باران هم کوي حدیث ته مسلم کې راغلی صحیح مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کتاب الزکات کې امام مسلم نقل کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مخ کې دور کې یو سړی په لار روان دی بر اوریز رااله په دې وریزه کې आवाज وشو اسقي حديقه فلان د پلاني په باغ باران وکا دې سړی نو واورې دو د وریز لاړه یوځه کې باران یو کو دا سړی په سلاړ ورغیال ته وکتل پټي کې یو سړی لګیاره ورخونه مرخونه سمیرا سمې تذکور بلچ ور سره دي تاسو ته وګستا سنوم دي اغه نومي او تواغش کې په پاورېز کې اورېدلې متویل په دې وريس کې ماستانو واورې د چر د په دې پټي باندې په دې باغ باندې باران وکړه څه کار کې اور تل زه نور څه کار نکوم خو دې پټي نه چې کم فصل راوځي دا څه درې سې کوم یو یې خپل ځانو بچو لګدم بلې سره تخم د پاره کېدم چې بیرته وکړم او درې به سره خپل الله په نوم باندې ورکوما دغه څه ګوره صرف په زکات باندې تعلق جوړ شوی دی الله په نوم ورکوما نو الته په وريز کې आवाज کړي پلاني په باغ باندې باران وکوي الله تعلق حاصل کړي اوس ته الله تعلق حاصلېږي څنګه دا دویمه خبره اوله خبره خدا شو دویمه خبره د الله تعلق موږ څنګه حاصلو او د الله د دوستانو په څه باندې موږ تاثیرېږي دا په آیات کې دوه خبرې ذکر کړې ډېری خبرې نه دي دوه خبرې بس الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دق آیات کې اور پسې آیات کې وایي الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان او تقوا چې ایمان دی مضبوط په الله باندې عقیده دی په الله باندې مضبوطه وا او دا غیر سره سره بیا تقوا کولا تقوا ډیر وګت مفهوم دی وګت تفسیر هغه غواړي هغه کې نظم تقوا صرف د درې خبرونو عبارت دی امتثال الاوامر الله او رسول چې سوې ایمان او اجتناب المناهی کوم چې الله او رسول ته منع کړي منته شه او اجتناب عن الشبهات کوم چې مشتبه اشیاء دي دغه نزان منع ک بس په دې باندې به ته متقی شه د الله ولی وجود شي خوش چې حلال پیجنم حرام پیجنم اوامر نواهی مشتبهات چې پیجنم دا په څه باندې پیجنم
دا خبر اصل کې زما مقصودی ده د لپاره د کتاب او سنت علم ضروری دی علم د دې لپاره ضروری دی دا مشهور خبره چې کوم ده اگر چې حدیث باندې بعض علما کلام کوي چې صحیح او ضعیف ته وہ مشهور حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم طلب کول په هر مسلمان باندې فرض دی نو دا علم دو قسم لري یو هغه قسم علم دی هغه قسم علم چې باغی باندې سره ضرورت ته دین خپل پیژني عقیده پیژني حلال حرام پیژني پنځه وخت موږ هغه پیژني جائز ناجائز پیژني دا په هر مسلمان باندې فرض دی دا به ځکه دا لازم نه چې ته ودی لپاره مدرسه کې داخله اخلي مدرسه کې داخله دا بل علم د لپاره خلق اخلي لیکن ټیم باور کې ولا یا تا مسله را ته پوس پکې مثلا یو مسله په باب دو مانځ کې رااله د دې ځکه د ضرورت ته کنه ته پتا باندې طلب د علم ضروری دی ورشه خپل عالم ته خپل یو مولوی صاحب ته جستا په مسجد کې دغه ته پوس وکړه دا علم دی پیدا مسله څنګه دا بتا ته جواب در کې بس علم حاصل زکات ټیم راغه مسله تر پیغه شو عالم نه تاسو کا حلال او حرام بارکی مسله تر ورشد عالم نه تاسو کا دا طلب العلم فریضه علی کل مسلم دا پارچا باندې ضروری دی دا بار سره عزت کې ځان منانګار کو نه مون پرې کې لیکن ان الله باخرت تاسو کوي یو هغه علم دی چې هغه تحقیقی علم دی چې هغه فرض کفایي دی هغه په هغه کې چې عالم وو بس هغه پوره دی نور خلکو رهنمایي وکړي قرآن هم دا مسئلہ معلوم ده فلولا نفر من كل فرقة طائفة هر ویډری نیو جماعت ولی نو وزي jihad ته چې کله خلق لا الله ویل چې پتا سکه د هر یو ډلې د یو جماعت د علم د پاره ول نو وزي یعنی څه خلق د علم د پاره وزي خیر ده نو دا علم از د کول یو په خپل ځان لري دا خود ضرورت د دین چې تاغه ته از د کې یو علم تحقیقی دی نو هغه خپل بچی باندې یاد کا ته په خپلم یاد کا وجه دا ده کم خلق چې هغه علم حاصل کړي دي دا الله ته نږدې خلق دي او امام نووي د دې آیات په بارکه فرمایلی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نقل کړي درې ایمان امام بني فرمت الله علیه امام شافعی امام مالک نے نقل کړي دي هغه درې وړ ویلي دي چې علماء اولیاء الله نه مونږ ته پته نشي چې بل څوک اولیاء الله دي نو کا اولیاء الله ځان جوړوي علم حاصل کوي خپل بچي علماء جوړ کوي خپل زنانه عالمان جوړ کوي اولیاء الله بشټو او دا د الله خصوصي فضل دی دا علم الله تعالی ورکه نو غوري دا خبر یاد لري غوري علم الله هر چا نو ورکه کته کې ناشتي قران ته کته کې ناشتي حدیث او درس ته ستا بچي کې ناشته په دې الله شکر ادا کا مَن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله چوي د چا د خیر اراده وکړي نو ته پوهه په دین کې حاصله دین معلومه دا شو چې کوم خلق قران ته کینی حدیث ته کینی مدرسې ته راځي دا بچي مدرسې ته راځي دا غلوړو مدرسې ته راځي الله ردی خلکو د خیر اراده کړی دا اگر چې مونږ ته دا خیر نه ښکارا کیږي خو حقیقتا دا خیر دی پدې کراچي کې تاسو ګور ډېر خلک پدې بازارونو کې ګرځي پدې بازارونو کې ګرځي سیبر دې دریا سمندر غاړه ته پدې پارکونو کې ګرځي پدې نور زینو کې ګرځي خدا نن چې تدلته قران تناسه او حدیث تناسه او د الله او رسول خبرو تناسه ته الله منتخب کړی وي دې لپاره تی خو خو ځکه دلته راوستي وي او دا قران نه معلومه ده منافقانو بارک الله سوي وی ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم وی ک الله ته پدې خلکو کې خیر معلومه پدې منافقانو کې نو الله بدی ته قران ورولې وي خو دې کې الله ته خیر نه معلوم ځکه ته قران هم نه اوري ډیر خلک شته چې الله توفیق نور کوي د خبره چې دا سر په سجده باندې پری باسي نو غواړي الله تعالی او زدي سي ورته مثال ورکوم دا مساجد چې کوم دي دا مدارس ته الله خو زین دي کنه احب البلاد الى الله مساجد محبوب زین الله ته مساجد دي او دا الله کور دې کړی دي ته الله کور نه بیوت الله ته مساجد دي کړو قران او حدیث کې راغلي دي دا الله کور زستا سره تاسو کوم تاسو خپل کور ته چاله دعوت ورکوي
شرایشي هغه چاله ورکوي کنه چې کوم چا سره ستاسو تعلق ایستاو سره محبت وي دوستانه وسره هغه له دعوت ورکوي کنه کم سړی چې بے دعوت استا کور تراشي ته په تنګي کړه تنګي قاری او تبص کې داسې شي راغی دلته نو ته چا ویل چې تراشه حکم سره چې ستا دوست ته استاد سره مینه محبت ته هغه ته بالغ هم سمې هغه ته کرسي هم ته سمې هغه فورن وبم راوړي اخی د روټي د خوراک بندوبست ملکه وخت دی کنه نو دا الله چې څوک خوخ وي خپل کور ته راغواړي چې څوک خوخ نه هغه له توفیق نو ور کوي ولا نو الله چې رچا د خیر اراده وکي ما یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین الله چې رچا د خیر اراده وکي پوهه ته په دین کې ورکی به دومره خوخ دي کم خلق چې هغه پوهه په دین کې حاصله کې الله دومره خوخ دي چې الله کله شهادت ورکي د دقه خلق شهادت د خپل شهادت سي ځکه اول کې ما آیات ورستکن شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط الله د خپل توحید شهادت چې کله ورکي بشهد الله الله گوی ورکړي الله خبر ورکړي الله بیان کړي دي چې بل الہ نشته بل معبود بل حاجت روا مشکل کو شانشتره ما سوا د یو الله نه او دا شهادت ملائک ورکي او پسې و اولو العلم خواندان د علم امام ابن القیم رحمه الله مفتاح دار السعاده کې وای کچرتا نور خلق د الله خو خو د ملائکو د روستا داغي گوی به د خپل گوی سره وځي کړي وي خو علماء خو وخت ځکه داغي گوی د خپل گوی سره وځي کړي دا لہذا خپل باندې علم حاصل کړي دا مې و چې زمونږ ټیم تلې ټیم نه تلې وسم څو پورې چې مونږ ژوند دیو مونږ به علم طلب کوو امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه ان چا تاسو کړو چې عالم به څو پورې علم طلب کوي هغه ویل چې نیمه صحیح وسره قبر ته وراړي نیمه صحیح ده صحیح لیکل جی به کوي نیمه صحیح وسره قبر ته واړي یعنی تر مرګ پورې علم طلب کوي صحابه کرام تر مرګ پورې علم طلب کړی دي په غټ عمرونو کې علم طلب کړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه 38 سال عمر چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او دوه کار غد نبی علیہ السلام د کشر دی کنه 40 سال کې نبی علیہ السلام ته نبوت ملا شوې دی 38 سال کې هغه بیا ایمان راوړل دی علم سلسله شروع شنور صحابه کرامو چا 40 کې چا 45 کې چا 50 کې علم طلب کړی امام ابن حزم بارک راضی چې 40 سال بعد علم شروع کړی دی غټ امام ته جوړ شوی نامه وای نن راشي ایک کنوری سم نه د مشران کنوری سم نه مسجد ته په دینیت باندې زه یو آیات از د کوم یو آیات ک ناظره مې نه دی ویلي ناظره ویل ک ناظره مې ویلي دا ترجمه کوم یو آیات کم سے کم پدې کې خبره شي کړم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله سوک چې وته د خپل کور وته او د طلب د علم د پاره وته نو دا الله په لار کې دی په jihad کې دی او بیا یو حدیث راځي و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ملائک چې کوم دی غي خپل وزر طالب علم ته وړي وزري چې ته سحر راوځي یا مازیګر کې چې مسجد ته ورزم یو آیات از کوم یو حدیث دی استاد از کومه کم سے کم ملائک خو به وزر وړي کنه دا رنګي کته چې بالکل زما دماغ کار کې ما سره ټیم نشته خپل بچی راواله مدرسه کې داخل کا ولی اولاد چې کوم د استاسو کسب دی الولد من کسب ابي اولاد چې کوم د دار پور او پلار دغه کسب دی د سیده لکه د مور او پلار لاس دغه د بدن یو ټوکړه جدا شوی دی کنه د په بچی چې علم زده کو د سیده لکه چې ته کې خپل اولاد نو علماء جوړ کړي راوري مدرسه کې داخل کړي زنانه مراولي په مدرسه کې داخلي کړي دا وساسو لپاره ذریعہ د نجات وګرځي بلکې زدا ویم چې کڅو غواړي چې ماته عزت پیلاو شي څوک غواړي چې زما په مال کې برکت پیدا شي زما په رزق کې برکت پیدا شي په خپل اولاد باندې علم وکړي یو حدیث صحیح کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دا په دور کې دوه ورونو ایو ورور چې ونه هغه با د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناس تکوله حدیث په زده کول علم زده کاو بل چې ونه هغه کار کاو کسب کاو هغه ورځ راغی دا بل ورور او نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت کو چې یا رسول الله زه ټول ورځ کاروبار کوم او دا راغلی دلته تاسو سره ناس دي
نبی صلی الله علیه وسلم ته سوئی لعلک ترزق به، شاید چې تا ته د رزق هم د پوجا ملوي. کور کې یو ماشوم یو کس یا یو ماشومه د علم ته پاره واسي پای رزق کې برکت پیدا شي، اولاد کې برکت پیدا شي. عزتونه به الله در کې عزتونه. هشام ابن عبد الملک بارک راضي، هشام ابن عبد الملک دا پدی بنو امیہ کې یو دا عباسیو کې یو خلیفہ تیر شوی دی. هشام ابن عبد الملک دا بنو امیہ کې دا امام القیم مفتاح دار السعادہ کې ذکر کړی دی. د یو پیر راغه حرم طهران کې دا خلیفہ دی، خلیفۃ المسلمین دی، راغه حرم ته. او مشهور امام دی عطا ابن ابي رباح رحمت الله تعالی علیه. عطا ابن ابي رباح دا مبارک را دی چې دا یو غلامو بیا آزاد شو، درنګ نم تورو او دا پوزه د سیولکه د لوبیا نه لوبیا خو نه کنه د لوبیا د دانې په شانتا دا سی پوزه مو یعنی شکل نم دومره مزدار نو. او مشهور د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی، د امام منیف رحمت الله علیه استاد دی، حرم کې درس ور کوي. او دغه هشام ابن عبد الملک سره د خپل زامنو نه راغی د ملاقات له خو امام دی کنه، او د څنګه حرم ترانه وته. او هشام ابن عبد الملک خلیفہ ناشته لکه بادشاہ او ټیم کې داسې خلیفګان نو لکه راوښ شي د پاکستاني وړا خطر دی وزیر اعظم چې راځي مخ کې ورسره څومره پروتوکول هغه بل شان خلفاو ملکونه دغه سوسه یو ملک نه ملکونه ورسره سعودي عرب دا ټول علاقه شام یمن مصر عراق دا علاقه ټول ورسره. هشام ابن عبد الملک اغناس سے دیراغه اډولوي وته نه قتل دارک په منځ باندې لا اول ودرېدو، تحیت المسجد وکړو، 2 رکعات مونږ چې وکړو، سلام یو ګرځاو دیو ته خواته سي د ماشوم په شان تکې نه سي عاجزي باندې وته کې نه ست پوسونه ته د حج د مسائل شروع کړه. ځکه ټیم کې به خلفاو حج ادا کاوه، کړ مشران به حج ادا کاوه، د مسائل ته تپوسل بس هغه ته جواب ورکاو، اسی پوره توجه به نه ورکوله، اثر به وته پوره نه راړاو. جوابونه چې کله ورکړه رخصت شپاسه ده. هشام ابن عبد الملک خپل بچو ته وایي اے بچو علم زده علم زما ذلت هم د مخې ته ولې څومره ذلیل زناستو عاجز او تناستو ځکه زه ته محتاج وم کنه. علم ویل زده علم باچیان علماء ته محتاج دی غریب. عزت په الله در کې عزت، طالب هم در کې، ستا بچول هم در کې، مدرسې آباد کې. دا ډېر د افسوس خبره ده زمونږ را پیسې راوالي تاسو په سلو کې مونږ په دین باندې په علم باندې څومره پیسې خرج کوو، مونږ په خېټه باندې څومره پیسې خرج کوو. په سلو کې 99% پیسې مونږه په خپل ځان خرج کوو، خېټه باندې خرج کوو، چرته په سپټالونو باندې، چرته په پیزار باندې، چرته په کپړو باندې، په دې فضولیات باندې 99% خرچ مونږ په دې باندې کوو، چرته 1% خرچ مونږ په علم باندې کوو، په دین باندې کوو. څه کوو کنه کوو. او دې باوجود هم بیا که چرته یو مدرسه کې یو قاری سے یو مولوی سے یو فیس مقرر کړي کنه، خلک کوئی کار ځانه څه کسب کتلې دی وي، ځانه څه کار کتلې دی، بزنس یې کولا دا شروع کړي دی وي، دې وي کنه وي. د دې خلکو دا خیال دی لکه چې دا علما به چرته خاوري خوري، دی چرته کور نه لري، دی چرته بچی نه لري، نو دا چې تا نه پیس اخلي تا ته علم هم خي خو خپل ضرورت پوره کوي پاغي باندې. ورنه چې دا عالم لاړ شي او ته بازار کې دکان کې دینا سیده ستا بچو ته علم خودلې شي، د تا ته امامت درکولې شي نشي ورکولې. پکار دا و چې دیندار خلکو دا کوم چې مالدار خلک دي، بلکې د دې مالدار خلکو نه الله تپوس کې باقی دا چې دې عالم ولې دکان کولا وکړي دي، دې عالم ولې تجارت شروع کړي، دا ستاسو وجه ده. کتاره د ضرورت پوره کولې د خلکو ته علم خودلې، د خلکو ته دین خودلې، تا ته به دین خودلې، ستا بچو ته به خودلې، تا د ضرورت نه پوره کړی، تا نه وته پوس کیږي دي. تا الله پیسې درکړي په دې باندې خرج کړي وکړه، به تا ته دین خودلې. لہذا علم ازدک علم پخپل بچو باندې زکه پخپل باندې زکه عزت په الله در کی. نبی صلی الله علیه وسلم
عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وسره خکړیو نو چې دعای وته کړی و څه دعای وته کړی و د دې تاسو اندازه لګولې شي امام بخاری حدیث نقل کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو پیری نبی صلی الله علیه وسلم قضای حاجت ته تلو ناغه وتال ته بار وبې خودلې وي په لوخي کې په لوټه کې وتا وبې خودلې وي د پاره چې نبی راوړي چې او داس پیو کی داسې خدمت چې څوک د چاوږي کنه نو داغه پسړنو وته به اختیار دعا راوځي کته ته مخامخ ونه خو پړه کې وي یا الله زما دومره قدر کړي تی قدر وکي دا ډېر غافل سړی چې څوک د چا قدر احترام وکي او د سینا شکر غونتی اړول پسړه کې مو ته دعا ونه کی دا خو د نمک حرام خلکو کار دی ادار شاله په کار دی حدیث کې دار غلي چې تاسو سره څوک احسان وکي دا غي بدل ورکي کنور بدل نشي ورکول دا خو ته وي کړی چې جزاک الله خیرا الله تعالی دې بدلې درکې دا په کار دار څنګه ده یو سړی چې ستا احترام کوي قدر کوي ستا ضرورت پوره کوي ستا د پاره څه شی اخلي دغه ستا سره مینه د په دې بنیاد درکې دلا چې الله زمانه رضا شي دې ماته دعا وکړي بده نیت کې کنه او ته سه بزون غافل کې او تکبر غونته یو کبر شانت وي کې سم خواړه اړو شکریا مده دا پکار نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم توبې خودري التا کله چې هغه او د سکو دا قضای حاجت او کبار راوو ته پوښیو کله وبچای خودري دا چای خودري راوګو نو ته ویل شو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نو تاسو نور دعا نه کوي دعا وتر څه کوي اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل یا الله په دین کې وته پوهه نصیب کا او په قران باندې پوهه کا د قران تفسیر وته وخیوا او واقع چې بیا ترجمان القرآن شو د ور نبی دعا چې کوي دا وته نه یا الله بنگلې ولا ورکی مونږ چې چاته دعا کو کنه الله دې بادشاہ کوي الله دې بادشاہ کر بچي او غم دې ته دا دعا کوي ولا بچي چې خشه بچي او غم دې ټول ور سرګردانه ټول عمر خوار او ذلیله او ټول عمر ستړی او ستومانه بګرځي تخره دی بادشاہ ته خوشاله دی جوړ ډول نو خوښ نه سری بوله قسم بالله کرا پاکستان بچی څوکا سے راکې والله کوي نه دا ځان لکار کتلې خو به پروا خلک خو به خبره چې عیاش خلک عيش پر سید پاره خلک غواړي ولکه سوچ الله نه ری عادت له خوشالي نو من خلکو ته دعا کو صلی الله دی بادشاہ کو الله دې د سرو د سپینو مالک دا مته یو کړه نبی دا دعا نه کوي ټیک دا دعا هم جایزي ولیکن اصل دعا نبی عبد الله ابن عباس څخه کړو اللهم فقهه فی الدین یا الله په دین کې وته پوهه نصیب کا دا دلیل دی چې علم یو غټه سرمایه ده علم سړی پورته کوي علم سړی پورته کوي قران سړی پورته کوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې قران څخه خلق پورته کوي او يضو بي اخرين څخه خلق لاندې کوي شاعرم وی کنه العلم يرفع بيت الله عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف علم چې کوم دې د کور سړی ته ور کوي د کور چې د غستنیم نه بیستنو کور خلکو له ور کوي معنا عزت له ور کوي او جهل چې کوم دې خو د شرافت او د عزت ماړی چې کوم دې غنړی بالکل لہذا خپل بچو باندې علم کوي په خپل باندې نن اعظم دا وکي نن اعظم دا وکي چې موږ به د قران یو آیات اغل ول ان شاء الله صحیح ده کنه دا شیطان موږ سره دوکه کوي اخیری خبره اس کوم شیطان موږ دوکه کوي دا ورځ سیم تیری کنه کوم کی چوغور کنه د اکثر کورونو چې کوم د اکثر کورونو سلويخت له وختي کنه دا سلويخت له وختي کنه وس راشي کنه موږ عذاب کو چې رزب د ورځ یو آیات از د کوم یو آیات نو په کال کو څو ورځې دي 380 کنه کال کې 380 کنه 380 ورځې نو په کال کې ته 380 آیاتونه یادولې شي دا زموږ کم همتی ده 380 دا مونږه یادولې شو آیاتونه چې د ورځې زیو آیات یو آیات او دا رنګي ګوره مونږ د منظر ترجمه نه خبر نه یو مونږ منځل کو ترجمه باندې مونږ اړول پوي نه یو حالدار چې په دې ترجمه باندې هفته نه لګي کزه د ورځې یو صرف استاد ته ویما
صرف یو عالم ته چې زما په مسجد کې زما مدرسه کې د اخوا کې هغه ته ویم چې زما د بس صرف 2 منټه راکې 2 منټه ډېر نه 2 منټه او زه مانځه ترجمه شروع کوم او زه ویم سبحانك اللهم سبحانك اللهم پاکی را تعالی یا الله دا الفاظ په ورځ کې نشم یادولې ورځ کې یادولې شم کړه بیا سباله وبحمدک سرد استاین استانه دور دې شوي کنه میاش په تیر شوی نه په میاش یو مادن نه د مانځه ترجمه یاد کړی وي خدا زموږ کوم همتی ده مونږ همت بیللې ده مونږ د دنیا کار د پاره ځان خولي او باسو په دې سور نور باندې لګیو او قیمت را سره دین نشته کړه د دین قیمت زموږ سره وې کړنه مونږ به د لپاره ډېر حالي ځلې کولې خو د دین قیمت زموږ سره نشته او وجه اصل کې زه تاسو ته خبره لګوم چې معذرت واړم هو د دین قیمت زموږ سره څه نشته مونږ اکثر پرې میلاویږي دین اکثر سره پری دی پری لکه لن بس تاسو لې سی مثال لن دا اوس کویم متا سره دین خبرې وکړي کنه خو د دې خبرو په عوض کې تاسو نه څه پیسې غواړم نه یو روپۍ درنه غواړم چې به دونه بیان مرته وکړو 3 پاو سات نیمه غنټه شابه مال اوس 2 روپۍ راکې تاسو چټو اوس پریشا دي سویری نه دا مې دې لپاره د بیان کې چې تاسو ته خیر ورسیږي او ماته څه خیر ورسیږي خو د دنیا څه شی مقصد نه دی نو پری میلاویږي او کوم شی چې پری جو هغه به قدر نه وردا قران دې کنه قران دا که چرته یو نسخه وي یو نسخه د خلکو بتلو په عجایبګر کې به ملاقات کوله چال ته په عجایبګر کې د الله کتاب پروت دی چون کې موږ ته پری میلاویږي هر سړی کوشش دا کوي چې د جمعه ته قران نوي سماته ثواب میلاوي شي چې په جمعه کې دنیا پراتی پری میلاویږي څه خلا مالا په د چانه نزي جو قدر یې نشته خو اوس په دې روپۍ باندې ځان خلو باسم جو په اله سره شاله ور کوم نو کوم شي چې پر میلاویږي هغه به قدر یې لہذا د علم د دین د قدر وکي دا یو اهم شی وګڼي زموږ نصیب پاتې دي ارسه اخیری او تاسو تاسو کوم اخیری او تاسو بل جواب راکړئ خبره به ختم کو ما د یو غاړي په زیبانه څلور واغستل د یو بنگلې په زیبانه می څلور بنگلې دي د یوې خزي په زیبانه می څلور خزي دي ټیک شو او زمانه ساو خطله زلالم زما زندگی ختم شو ختمي هو کنه زما زندگی ختم شو او زه په قبر کې خودل شم په ایمان یې وي په دې ټول کې کوم شی مال فایده راکړي یو شی پیدا راکړي د قصلور واړه گاڑی لنګ کروزر راول زما د قبر په خوا کې ودرو څه فایده راکړي د څلور واړه خزیال تکې نه و څه فایده راکړي ایس فایده راکړي دا قصلور واړه کورونه ریال ته په زیبانه ولاړی څه فایده راکړي نه مال به زما دین فایده راکړي مال به زما عمل فایده راکړي لہذا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائی ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا دنیا په شاشه د روانه ده اخرت را روان دي مخته د هر یو بچی دي اخرت بچی جوړ شي د دنیا بچی ما جوړيږي د اخرت بچی جوړ شي راځي چې موږ ځان د اخرت بچی جوړ کړو نو په خپل ځان باندې مرحم کو په خپل بچو باندې مرحم کو علم عزت خپل بچی علم درو باسي او ډیر نو کله چا څلور بچی دي کنه دا درې ستا خوغه چې چرته بوزي دا درې بچی ستا خوغه که کالج ته بوزي که یونیورسيټي ته بوزي که چرته بار ملته لګي او که څه شي ته جوړه خو یو بچی خوراونه مدرسې ته کنه یو بچی خو عالم جوړ کنه دا قشان په لونو کې یو لور خوراونه کنه مدرسې ته راواله کنه د مدرسې آباد کوي الله رب العالمین نو سوال چې الله رب العالمین موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي موږ دیندار جوړ کړي الله علم موږ ته نصیب کړي او الله رب العالمین زموږ آخرت دا سفر آسان کړي او الله چې کلم لا مرګ راولي نه په داسې حالات کې مرګ موږ لراول چې ته زموږ خوشاله ته زموږ ناراضي الله د فتنو دور دی او فتنې ډېرې سیواري زموږ ایمان په خطراتو کې زموږ د ایمان حفاظت وکا یا الله زموږ د ایمان حفاظت وکا زموږ د ایمان چې څومره مشکلات او مصیبتونه او فتنې زموږ ایمان سره مخامخ کیه الله دغه موږ امان راکا زموږ د ایمان حفاظت په خپل باندې وکا او یا الله ته زموږ ناراضي شه زموږ دوست شه یا الله موږ خپل دوستان جوړ کا یا الله زموږ دنیا هم خیسته زموږ آخرت هم خیسته کا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين